بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورة النساء. پدی صورت کی احکامات ذکر کول بین الراعی والرعیت. سورت 3 سے اولنی حصہ شروع پای کی 14 احکاماتو د پارا د اصلاح د رعیت. تقریباً 15 احکامات ذکر شو. یو حکمو چې یتیمانانو سره انصاف وکړي، هغوی له د هغوی مالونه ورکړي. دویم حکمو یتیمانانو جنکو سره په نکاح کې انصاف وکړي. دریم حکمو عامو زنانو سره انصاف وکړي او هغوی له د هغوی مهرونه ښه په خوشحالۍ ورکړي. څلورم حکمو د قمقلو د بېوقوفو د یتیمانانو د مالونو حفاظت وکړي. پنځم حکمو چې کوم د میراث مستحقین دي، غریبانان دي، د یې خیال وساتئ. که د تقسیم موقع لا نه وي نو خیر دی، مخکې نه هغوی له د هغوی حصه ورکئ چې د هغوی غریبانانو کار روان شي. اوس د یو آیت کې زورونه ورکئ او یره ورکئ هغې خلکو ته چې کوم په دغې احکاماتو عمل نه کوي. د ضعفاو د کمزورو خلکو حقونه وهي، خوري. یتیم دی د هغه مال خوري، کونډه ده د هغې نه مال خوري. دارنګې د بل حق وایي نو د ټولو دپاره دا شامل دی. یتیم یې ځکه یاد کړه چې هغه ډېر کمزور او په معاشره کې. نو دې آیت کې الله پاک د هغې چا سزا ذکر کوي چې څوک د یتیم مال هغه خوري او یتیم له نه ورکوي. د هغې سزا دا ده چې الله رب العزت وایي دی په دې خپلو خېټو کې اور اچوي چې څومره دې د یتیم مال خوړلی دی، نو ته مه وایې چې نن مې ډېر ښه خوراک وکړ، هغومره اور دې ځان له خېټه کې دننه کړ. د دې سزا به دا وي چې د جهنم په اور باندې به ته سوځېږي. ستا په خېټه کې دننه به د جهنم د اور لمبې خېږي. د دې وجه دا وه چې ستا دا مال د یتیم چې خوړلی و نو دا معدې ته تللی و، خېټې ته تللی و، او د خېټې نه بیا د دې طاقت ټول بدن کې خور شوی و. نو د یتیم مال یې خوړلی دی نو خېټه کې به د لمبي او د هغې هغه لمبو هغه اثرات به ستا په غوږونو، سترګو، پوزه په هر ځای باندې راوځي. ځکه چې تا د یتیم مال خوړلی و نو دا د هغې سزا شوه. یتیم له چې ورکولی نه شي نو خورې به ترې نه. او الله وایي وسیصلون سعیرا، زر دی چې اوبه سوځي په ګرم اور باندې، اور ته به ځې. نو د یتیم مال نه ځان وساته، د یتیم د مال حفاظت وکړه، خورئ ترې مه. اللہ پاک فرمائی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره. ظلم نه مراد دلته هره هغه طریقه ده چې هغه غیر شرعیه ده. ځکه چې د شریعت خلاف یو سړی کوي نو هغه ظالمي.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن په ظلم سره. ظلم نه مراد غیر شرعي طریقه هغه دا دی که یتیم سره زیاته وکړي، دباو پې وکړي، غصت پې وکړي چې دا راوړه ګینې وژنم دی، نو دا هم ظلم دی. که یتیم سره دوکه وکړي چې هغه وړوکی دی او پوی نه دی او دی پوی دی، ځان له ښه څیز واخلي او هغه له بېکاره ورکړي، دا هم ظلم دی. که د یتیم څه حق وي او هغه ترې پټ کړي، نو دا هم ظلم دی. او که پخوا د مولیانو به ولا د ځان نه د دلایل جوړول چې په دې شپه باندې ډېر خیرات ډېر ثواب دی او په دې ډېر ثواب دی، د یتیم نه به غار څه ووال، نو دا هم ظلم دی. اگر که هغې تاله په خوشحالۍ درکړي خو هغه ته د شریعت حق طریقه معلومه نه ده او تی پې خورې، نو دا هم ظلم دی. لکه دا یې مشهوره کړې وه چې د مړی پسې به خیرات خامخا کې، حالان کې دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته چې خامخا به خیرات کې. دا خو د وارثانو خوښه ده. که وارثانو وس وشو او د خپل طرف نه ورپس صدقه کوله، نو الله به مړي ته ثواب ورسوي، او که نه کوله نو دا څه لازمي نه ده، نو دا یې پې واجب کړی. نو که د هغه وس کېږي او که نه کېږي، د چا نه به قرض راوړي خو خیرات کوي، نو دا هم د ملیانو د عوامو په ظلم باندې دا مال وخوړه. دغه شان بیا دا یو معاشره کې یو طریقه ده چې سړی مړ شي، نو د هغه په وارثانو کې یو کس مطلب زوی روري، نو هغه وایي بس زه ورپسې خیرات کومه. کشرانو ورونو نه او خویندو نه نو تپوس نه کوي، او بس مال راولي او یا وریجې راوړي او یا بل شی راوړي او بس پوخېږي، او بس ټول کلي خلکو له دعوت وي ښه دروند خیرات وشي. کاپي او پین راواخلي او ځان سره یې ولیکي، وایي دومره دومره خرچه وشوه. هغه ټول ورونه راغونډ کړي، وایي دا پلار پسې ما لګولي دي، دا به راکوئ. دا مسله نه چې که مال لګوي نو بالغ د خپله حصه ولګوي، بېشکه رغولی شي، خو د نابالغ حصه خیرات کول که هغه اجازت وم کړي نو دا ناجایز ده. نو زمونږ په معاشره کې داسې نه وي، دا خو د ټولو پلار او د ټولو مور وه، د بالغ نه په نابالغ باندې ډېر بوج مونږ ورغورځوو. نو دا بیا دا د سره خیرات نه شو، دا غصب شو. د دې داسې مثال دی لکه چې زه ستا نه پیسې راخلم او په زور یې در باندې کړم چې کار څنګه دا پیسې به راکې، او بیا په خپل پلار پسې خیرات کوم، نو دې خیرات به کله زما پلار ته ورسي؟ ځکه چې پر ستا پیسې دي او ستا زړه نه یو ځای تا نه علم او خپل پلار پسې لګوم، دا ډو نه زما ثواب وشو نه زما د پلار وشو، بلکې زه ګناهګار شوم چې تا سه مې ظلم وکړو. نو ټیک ده، دا پلار د یتیم هم دی، خو هغه لا وړوکی دی، هغه له ځان له د خرچې ضرورت دی، ځان له د نفقې ضرورت دی. او دی وایي بس موږ پلار پسې لګولي نو ټولو شریک پلارو، مور پسې هم لګولي دي نو ټولو مور وه، نو بس د هغه نه هم پکې حصه کټ شي. دا هم د یتیم مال په ظلم خوړل دي. زمونږ په دې معاشره کې ټول دا ظلمونه شروع دي، او چې ته ووایې دا مه کوئ، نو بس خلکو سره خو ډایرکټ ټاپا دا در باندې لګوي، دا پنجپیری دی او دی خیرات نه مني که نه. چې څوک خیرات نه مني په هغه د الله لعنت دي. خیرات نه منل دا یو الزام دی. من خیرات منو، خو من خلکو ته د خیرات چل خایو چې خیرات به څنګه کې. خیرات چې کې نو کا ټیک ده، بېشکه ثواب مړي ته رسي. د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده او مسلک دی، خو طریقې خو زده که که نه. طریقه دا ده چې سړی مړ شي نو اول داسې کار وکړه چې دا مال نه د هغه کفن دفن سامان برابر کړه، چې هغې نه پیسې پاتې شوي
دویم نمبر کې چې پاغه باندې کوم قرضې دي نو هغه قرضې خلاص کا د قرضو فکر وکا دا نه چې خلک بس راځي لکه په پلار دې زما پیسې وي او تو سره بیا مقدمه چلے نه ورکي او دلته د خیرات تکار ویلې دي دا ول هغه ورکا ځکه چې داغي په وجه الله را نشي دکاندار نه تاسو وکړي چې پستا زما په پلار څومره قرض ده هغه ورکا کنه دارنګي ورپسې چې هغه کوم وصیت کړي دي نو هغه وصیت پورا کړه کاغه ویلی دي چې جمعات لزما دا پیسې ورکا یا مدرسې ل ورکا یا غریب ل ورکا طالب مولا ل ورکا عام انسان ل ورکا نو هغه وصیت باندې غلې م پاتې کېږي هغه چې د ثلث برابرۍ داغي پورا کول پتا واجب دي هغه د ناجایز وصیت کړي دي نو هغه د باندې بیان دی واجب خو د ثلث برابر وصیت کړي نو داغي پورا کول واجب دي سلورم نمبر کې مال تقسیم کا تقسیم شو نو هر یو خپل سوا غستاری او د خپل سوا لګي کنه که څو غریب یې نه لګي مالداري و دې لګي یاد سه د شریکی و یاره لګو خیر دی نو ټول نه اجازه ضروری دی خو اجازه به د هغه وارثانو نه ضروری چې کم بالغان دي لوی دي نو بیا هم ټیک ده خو چې کم نابالغ دي نو داغي حسابت جدا کی داغی اجازت معتبر نه ده په شریعت کې داغی حسابت لره کې رساله قشیریه کې لیکلي یو عالم د خپل دوست ملاقات ته لاړ بیمار کرسی لاړ تپوس لاړ دیر تناس ده دا غسړی ځن کدان ده بیمار ده شپه دا ډیوه لګېدلې ده دا مولانا صاحب هم ده او عوام خلک هم راجمع دي پلانې ډېر سخت دی کله انسان سخت خپل خپلوانو له په جون اکثر راشي په دې کې چې څنګه هغه انسان مړ شو روح د بدن نه وته نو هغه عالم پاسه د ډیوی له کوکې ورته او ډیوی مړ کړه تک تور شپه شو خلکو ورته ویل چې د ډیوی خو ضرورت راغی درنا خو ضرورت راغی خلک راضي او ملمانه به راضي او تا ډیوی مړ کړه دا دې څه چلو کړ هغه عالم ورته څومره سوچ کړو هغه ورته وی ډیوه مې زکه مړ کړه چې اوس په ورې چې ډیوه کې کم تیلو نو دا د انسانو چې دا کم مړ شو د ژوندې نو دار څه ددو نو دا تیل د 10 وزیدل نو موږ د تپوس دراغلی او د مالو د تیلو لګیدلو اوس چې د مړ شو نو دا تیل د نه دی دا د وارثانو دی نو دې پرانا سکے مړی پراناګانو سکے نو ورشه وارثان را جمع کوي چې هغه کم بالغ دی راوړي هغه اجازه تو کی نو بیا سید دیو بالا کوي او کاغه اجازه نه کوي نو ورور زدا پردي تیل زنشم استعمالول ورشه بیا د کور نه دی راوړي نو هغه ته بر هغه نه ببلی کورنا بو او کنه نو بیا کتاو سي بلوي نو زدر نظم زکه زاغ زکه نه کینم چې کم ځای کې آرام استعمالي سمره سوچ کړو چې دا خو د مړي حق نه ده دا خو د وارثانو دی الله نو خبره ده چې خیرات بهشکه جایز دی کوا خو خیرات نه مخکې دا سوچو چې ته د چا مال خیرات کې خپل خیرات کې کپر ده داری او خپل حصہ ده کنه د خوین د خپل حصہ ده درون خپل حصہ ده او په دې هم ځان کوه کوي د خیرات کول نه چې دا ته کم خیرات کې نو اصل کې دا ته خیرات کې د خیرات د رسمي خیرات نه دا بهتره ده چې ار یو وارث لخپل حصہ ورکا لار د مړ شو خويندې دي او هغه محروم دي نو د خیرات نه دا ډیر ثواب دی چې دا غي حصہ ورکا غني ټول عمر په ګناګار دارنګي یتیمانان دي دا غي حصہ ورکا تا سره حصہ پرتا دا وغنه ورکو بس یو خیراتو کې ته زما غاړه خلاص شو تا په دې خیرات کله غاړه نه خلاصي اسی دی ورکړې او د پردې حق در سره پاتې نه دی اوس خیرات کوا چې څومره کینو الله به قبلې او الله به استامنی له ثواب ورکړي بهشکه صحیح خبره ده خو پای کې دا مو وایي بیا چې دیګونه د شروع کړي دي د جمعې شپه باندې یو پخې و جمعې پخې دا شریعت کې نشته سلويخته مرز باندې بیا خیراتو کې وی سلويختی دا په شریعت کې نه
کال بعد خیراتو کې وای دا کلیزه ده. دا خو د هندوانو طریقې دي. اسلام کې نه درېمه شته، نه شومه شته، او نه جمعه شپه شته، او نه څلوېښتي شته، او نه کلیزه شته. چې کله دې وس کېږي بس خیرات کوه، او چې د کوم شي خیرات ضرورت یې هغه کوه. دا نه چې بس یو سړي یو کړی نو ته هم هغه کوې. ستا جومات کې ضرورت دی جومات کې ولګوه، مدرسه کې ضرورت دی هغې کې ولګوه، یو غریب له ضرورت دی دغه شانه پیسې وله ورکړه، په دې خپل کار وکړه. یو بیلا لا علاج دی هغه له په علاج وکړه، قرضدار دی د قرض نه اخلاص کا. خامخا که ته صدقه او خیرات کې د وریجو د غوښو یا ډوډو د غوښو نو هغه وکړه، خو لکه پای کې وستا مقصد ریا نه یو مقصد بری دی چې الله رضا شي. او کته چې خلک به وایي چې پلار پسې ډوسو نه کړل، نیت کې دا راځي نو بیا دې نیت خراب دی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن په ظلم سره، یعنی په غیر شرعي طریقې سره. انما یاکلون فی بطونهم نارا، یقینا اچي په خپل خېټو کې اور لرا. وسيصلون سعيرا، او زر دې چې دنه بشي سعيرا اور بلتا اور ګرم تا، یو بس وځي باغ اور ګرم کې. قرآن عظیم کې څنګه نور مسائل دي، نو دغه شان د یتیمانو حقوق الله بیان کړی دي. د یتیم د مال له خوړو سزا په دې آیت کې د توخو ده. قرآن وایي د یتیم د مال به حفاظت کې. سورت انعام 152 آیت لګو ګورئ، 152. سورہ انعام 8 سپارہ آیت 152. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، منیز دیکھے گئی مال یتیم تا مگر پاغا طریقہ باندے چی اغا طریقہ خیستہ طریقہ دا. حتی یبلغ اشدہو، تردے چی ورسی گی دا یتیم اشدہو زوانی تا. دلتے وہ رسونا تاکید راوڑا. ولا تقربوا مال الیتیم، خوراک خوڑیر لری خبر آدھا، منیز دیکھے گئی مال دے یتیم تا الا باللتی ہی احسن، مگر پا آغا طریقہ چی آغا طریقہ خیستا دا، یعنی شریعت نا ثابتا دا. نسمانا خیستا خداری چی روڑی لورزی چی لاس ورطوین زی، بیا و تخب سنت طریقہ بانی کینی و پدریگو تیخرینو دادا نو نا. دلتا داغا ناستا ندا مراد او داغا نزدیکت ندا مراد. آغا داری چی دی یتیم مال تا دا خوراک پا خیال مو ورزا، پا دی ورشا چی دا وساتما دا خلقونا محفوظ کما، او دا پا دی خیال ورشا چی تجارت پا کیو کے و ڈیرے کے ولا دانا چی خلاصے کے دی. حتی یبلغا شدہ تردی چی ورسیگی زوانی تا. دا زوانی زکا یاد اکڑا چی معشوم بالغ شی نو یتیم والے ختم. یتیم اغیتا ہوئی چی وڑو کئی او بالغ نہیں نو یتیمی، بالغ شو نو بیا خدا ټول باباگان یتیمانان دی. زکا پلارانی مڑی دی دلتا بیا یتیم نویلے کی. دغه شانتو گورے سورہ بنی اسرائیل کی 34 آیت کی 4 دیش کی 15 سپارہ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، منیز دیکھے گئی مال دے یتیم تا مگر پا آغا طریقہ چی آغا خیستہ طریقہ دا. حتی یبلغ اشدہ، تردے چی ورسیگی زوانی تا. دلتم دغا حکم دے یتیم مال تا پا غلط ارادہ خوال و مورزا، ترسو چی یتیم بالغ شوے ندے زوانی تا رسیدلے ندے.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. او دغه شانه بیا چې دینو سورۃ فجر کې مرাজি ولسم آیات کې، سورۃ بلد کې مرাজি 15 آیت کې چې یتیم سره به احسان کې، د یتیم د مال به حفاظت کې، بلکې تب یتیم خیال ساتي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د معراج په شپه باندې زلاړم نو ما وکتل څه خلک مې ولیدل چې د هغې دومره غټې غټې شونډې وې لکه د اوښانو، د اوښ په شانه دا شونډې غټې شوې وې، او په هغې باندې خلک مقرر وو، هغې به د هغې دا شونډې راونیولې او داسې زور به یې کړې نو خوله به وله کلاو کړه، او بیا به د هغې په دې خولو کې د اور کاڼي ور اچول، چې د اور کاڼی به وله خوله کې ور واچو نو خو ګرمي اوري نو دننه کلمې ملمې به وله وسوځولې او په دې لاندې طرف باندې به هغه کاڼی پرېوته، بیا به یې کاڼی راواغست، بیا به وله لکه دا شونډې راښکلې خوله به وله وازه کړه او هغه کاڼی به پکې ور وغورځو نو به تښکته لاندې پرېوته. په ډېر سخت عذاب کې دا انسانان مبتلا وو چې د اور کاڼي به وله خوله کې اچول او لاندې به ترې هغه وتل. نو ما تپوس وکړه چې جبریل علیه السلام نه چې دا څوک دی او دوی په څه عذاب کې الله رانیولي دي؟ نو هغه راته وایي چې هؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، دا هغه خلکو چې دوی په دنیا کې د یتیمانانو مالونه په ظلم او زیاتي باندې والي وو، نو دا نن د دوی سزا ده. نو کوشش پکار دی چې د یتیم د حق نه ځان وساتي، د یتیم حق ونه خوري. یتیم خو وړوکی دی، هغه ته څه پته وي؟ دا د هغه وارثانو له پکار دي چې د هغه د مال حفاظت وکړي او د هغه خیال وساتي. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره، په ناجایزه طریقې سره، انما یاکلون یقینا اچي فی بطونهم په خېټو خپلو کې نارن اور لره، وسیصلون سعیرا او زر دې چې اوبه سوځي په اور کې یا دننه به شي اور ته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. یا الله زموږ ټولونه رضا شه، الله دا درس د ټولونه قبول کړه، الله زموږ ټول شرعي حاجتونه پوره کړه، الله مشکلات د ټولو ختم کړه، الله چې څومره بیماران دي که نارینه دي که زنانه دي، الله د ټولو بیمارانو له صحت کامل عاجل ورکړه، الله د چا دشمنۍ ګډوډۍ بدلې کړه، د چا بچي نه نیک عمله صالح بچي ورکړه، الله زموږ د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړه، الله د دنیا د ذلت او د آخرت د رسوایۍ نه موږ ټول محفوظ کړه، الله موږ د نیکو اعمالو توفیق راکړه، الله موږ د هر قسمه عذابونو نه محفوظ وساته، که ګلۍ دي که طوفانونه دي که سیلابونه دي که تندرونه دي که زلزلې دي، الله د ټولو عذابونو نه موږ محفوظ کړه، الله د ګرانو نه او د دې لانجو د دې بدنونو نه موږ محفوظ کړه، په دې ملک کې الله امن او امان راوله، ارزاني راوله، الله د ټولې دنیا د مسلمانانو عموما
او د دې ملک د مسلمانانو خصوصا الله ته حفاظت وکړه. الله زموږ ټولو آخري خاتمې ښایسته کړه او ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړه.